که یو سړی تقاضي ته وایي چې دا حلوا دی هغې نه حلوا جوړېدی شي نه ابوي تقاضا نو که سودي پیسو ته څوک وایي چې دا منافع دی په دې سره دا حلالېږي نه نن سبا سود ډېر عام شوی دی دا یو لوی عظیمه ګناه دی څوک چې سود کوي الله پاک هغې سره د جنګ اعلان کړی دی خو نن سبا ډېره د افسوس خبره چې څوک سود ته سود نه وایي بلکې سود ته وایي چې دا ګټه دی دا منافع دی څو ورځې مخکې ما ته یو ملګري ټلیفون وکړو چې مولانا صاحب ما بینک کې پیسې کېدولې په هغه پسې منافع راغلی دی دا منافع اخیستل ما دپاره جایز دی او که نه نو ما ورته وویل چې ملګري خفه کېږه ما دا منافع نه دی دا سود دی په دینامي بدلولو سره دا شی حلالېږي نه تا ته دا سود دی سود به وي دا منافع نه دی که یو سړی تقاضي ته وایي چې دا حلوا دی هغې نه حلوا جوړېدی شي نه ابوي تقاضا نو که سودي پیسو ته څوک وایي چې دا منافع دی په دې سره دا حلالېږي نه او نبی علیه صلات وسلام فرمایلی دي چې اخر زمانه کې به داسې خلک راشي چې ګناه څیزونو دپاره به نامې بدلوي خو په دې نومونو بدلولو سره اسیز حلالېږي نه نن سبا اکثر کاروبارونه معاملات تجارت د سود نه ډېر کم خالي دي نو چې کله تاسو نه څوک پیسې غواړي کاروبار دپاره ډایرکټ مه ویر کوئ هسې نه چې پیسې ویر کړي او د ستا حلالې پیسې په هغې باندې هغه سودي کاروبار کړي او تا ته کومه ګټه راځي هغه سودي ګټه وي او تا دپاره هغه جایز نه وي تا دپاره هغې اخیستل حرام وي نو کله درنه څوک پیسې غواړي چې ما ته پیسې راکړه تا ته به زه ګټه در کړم تا دپاره به زه کاروبار کړم علما کرامو سره مشوره کوي همداسې چا ته پیسې مه ویر کوي نن سبا چې کم کاروبارونه دي ډېر کم به د سودي معاملو نه خالي وي